چې کله سړی وفات شي که نه زمونږ ټولې قصې عدلې بدلې دي نظام نشته موږ سره نظام نشته سړی چې مړ شي قبر کې کېږي نو بیا د سر او خپو ته دوه رکوګانې وایي سر ته د قرآن مجید اوله رکوع وویلی شي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه او د خپو طرف ته د صورت بقر اخرنی رکوع وویلی شي زمون کتابونو لیکلي دي چې د دې نه قبل د دې آیات او د دې تلاوت نه به امام د مړي سر ته ودرېږي او دا امام به د ټولو نه لومبنی د دې مړي د میراث تقسیم وکړي چې دا سړی مړ شو موږ ښخ کړو د ده دومره جایداد مال منقوله غیر منقوله پاتې دی ځمکه ده یا مال دی پیسه ده د ده دومره بچي دا مړی وارثان دي د پلانکي وارث دومره کېږي د پلانکي دومره کېږي د پلانکي دا به په قبر باندې باقاعده دا مسله کوي دا مسنونه طریقه ده او دا حق دی د علماو چې په مقبره باندې د مړي میراث تقسیم کړي د ده دیات وغیره د دې تقسیم نو دا ډېره سخته مسله ده او دا د فرایضو نه د علم الفرایض چې ورته وایي او تاسو یو حدیث ډېر زیات مشهور اورئ او کله کله ستاسو په دې ادارو په ګیټ هم لیکلی شوي چې العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمت په العلم کې الف لام عهدي دي تمام علمونه نه دي مراد د علم ډېر قسمونه دي دلته خاص علم مراد دی چې هغې ته علم د میراث وایي علم د میراث دا علم ته نه مراد دی او علم میراث ته علم الفرائض هم وایي او فرائض د فریضة جمع ده او فریضه د انسان حصې ته وایي چې د دې سړي په مال کې زما دومره حصه رشي نو دې ته علم الفرائض وایي نو دا یو فرضي علم دی